بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ركنه فما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص، وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه وهو الوصف. کجی منگ ویلیو تعریف د قیاس بکو کڑیمو، شرائط قیاس با بیانو، دویم نمبر کے ہم بیان کریو پاگی کی اول شرداو نسی آخر پا وجبا مقیس علیہ پوری حکم خاص شوے نہیں، او دویم حکم بخلاف القیاس نہیں وارد، او دریم شریع حکم بینی ہی با متعادی کی گی، فرع دا فرع بے نظیر بھی، او مستقل بفرع کے نس نہیں وارد، او تعلیل پوجہ مقیس سلورم شک مقیس علیہ اصل بحکم کی بتغیر نہیں راغلے. ہم ویلیو کنا دریم شے دے رکن نو قیاس دا رکن بیان کئی نو ما تلک متوجہ شے. رکن خپل مانا دا آغا شے چے اغیبانی بل شے ولارڈوی، قوام الشی دا بل شی قوام پا غیبانی، او کدسی وایو دا کمو مادون چی شی جوڑی دا غمادو تا رکن ویم سیدہ. بے رکن دو قسمی، کل عینی شی رکن وی لکا صوم ارکان دری دی، خوراک سکاک جماع نزان منکول دا کنا او دا غینی روجہ دا. او کل رکن دا شی جز دا شی وی لکا صلات کی سجدہ رکن دے، ای جز دے، رکوی رکن دے، جز دے پسی ورزا. بلکہ مخی من کستا ذہن کی برا بیان کرے، رکن چاہتا ہوئی، شرط چاہتا ہوئی، علامہ چاہتا ہوئی، سبب چاہتا ہوئی، علت چاہتا ہوئی. بید قیاس رکن سدے نو قیاس کے سلور ارکان دی او پاگی کے رکن آدم چی دے کنا اغا علت مشترکہ ورطا منگوائیو، وصف ورطا وائیو دا چاپا وجہ چی دا مقیس علیین حکم مقیس تا متعدی کی گی. حقیقت کی سلور ارکان دا قیاس تی، یو تا اصل ویلے کی گی منگو تا مقیس علیہ وائیو، او یو تا فرع منگو تا مقیسم وائیو، او یو حکم کم چی مقیس علیہ کی وی داغی مثل لگول مقیس کی تو شو دری، او یو دا غیلت مشترکہ دے دا چا بوجہ چی دا مقیس علیہ حکم مقیس تزید. ٹول پوئے شو بدے مانی صاحب دا وسامی صرف دے خیری تا دی تا رکن ویلے لکہ دا ٹول قیاس دار و مدار بدے مانی، یعنی دا رکنیت مانا دا ٹول نزیت بدے کے پراتا دا وہ تو گورے. وَأَمَّا رُكْنُهُ ہر چی رکن دا قیاس تے فما دا غیلت مشترکہ دے، جوائل عالماً چیغ گرزولی شوی علامہ علا حکم النس دا نس پا حکم باندیا لکا دے نس نا مراد اصل دے، دے اصل مقیس علیہ کی چی دا کم حکم دے دے علت سے دے دق علت اصل کی رکنی دا غیب وجہ حکم دا دنزی مقیس تاہوں دا سیدہ کنا دا. فما جوئلا منگ بھئی مثال ہوا یو لکا قدر و جنس جوڑ کئی دا مشہور دیکھا. فما تاہا قدر و جنس تے جوئل عالماً چاہا گرزولی شویوی علامہ علا حکم النس دا نس پا حکم کی کم چی پا مقیس علیہ کے لگے دلیوی او کنس نبیخی مقیس علیہ والیم ٹک دا لکا اشیائی سیتاو کی چی کم حکم لگے دلے دا مساوات مما دا آغا اوصاف نوی دا وصف چرے دا علت مشترکہ منگ چولا قدر و جنس مثالی ویلو مما دا آغا اوصاف نوی دا یو بلا مسئلہ پکی راتا بیانی. اول ذہن کے دا کی نوی لکا نور الانوار کم دی چی دا علت چی کنا دا صرف علامہ دا حکم وی مقیس علیہ کی علامہ وی، نور مقیس علیہ کی حکم خود نس پا وجہ لگے دلائی او دائی صرف چوی علامہ وی. بلکہ دام یو اختلافی مسئلہ دا چی مقیس کی کم حکم لگی دا اغی نسبت با نست اغی نسبت با علت تکو وصب تبکو دا خود صحیح دا. خو مقیس علیہ کی چی کم حکم لگی دا اغی حکم نسبت با نست تکو کنا علت وصب تبکو. صحیح دا دی جی
چې نس ته به کوو ځکه نس قوي دی په مقابله د چا کې د وصف کې او بعضې خلک وایي نه مقیس علیه کې به هم کم حکم لګېدلی دی نسبت به وصف ته کوو ځکه چې دې کې وصف ته نسبت نه کوو نو مقیس کې به څه وکړو ګوره دا د نورانور قیاس مسله ده کوو نو مقیس کې چې کم حکم لګېدلی د هغې نسبت به چا ته کوو وصف ته صحیح دا ده چې مقیس علیه کې کم حکم لګېدلی د هغې نسبت به کوو نس ته او مقیس علیه کې چې کم حکم لګېدلی په هغې کې خو نس راغلی ورسره پکې دا وصف هم وي نو دواړه نو دا وصف کردار سره وصف کردار دای چې موږ ته ښیي چې به دلته حکم شته دی دا صرف د حکم دپاره علامه وي نور حکم مقیس علیه کې لګولی چای نس وي ځکه دلته ویل فما جعل علما هلته نور کې هم دي دا هغه شی دی چې دا صرف علامه وي علامه نور حکم لګولی چای نس وي پوه شوئ پې فما دا هغه وصف دی جویل علمن چې دا ګرځولې شوي وي علامه علی حکم النس د نس په حکم کوم چې په اصل مقیس علیه کې لګېدلی وي په هغې باندې علامه وي او به دا دوه قسمه مولوي صاحب تاسو ما ته لږ ګورئ دا خو د نس نه ثابت وي که نه نو کله بینه د دې وصف د وصف دپاره په نس کې صیغه موجوده وي باقاعده پې تصریح شوي لکه د پیشو جوټه پاکه ده که نه د دې علت څوک دی طواف بار بار تک را تک او نس کې صفا ذکر دی فإنها من الطوافین علیکم الطوافات شته که نشته او کله کله دا وصف داسې چې نس نه ثابت وي بغیر د صیغې نه تاسو پوهېږئ که نه لکه نورالانوار کې ولې مثال ذکر کړی دی چې بیه د عابق دا جایز نه ده د دې علت څه دی حدیث کې څنګه راغلی دي حدیث څه دی بهرحال بره ګورئ مفهوم به ووایو ابق بیه د ابق غلام کوم چې تښتېدلی د هغه بیه نه ده جایز د دې علت څه دی بایې په سپارلو قادره نه وي نو دلته اوس دا علت دې کې صیغه نشته بنا نس کې صیغه نشته خو معلومیږي ته ولې بیه یې وویله بیه کله کېږي چې کله بایې موجود وي بایې کله چې مبیه باندې قادر سپارلو دلته خو نه دی او که څوک داسې وایي چې اشیاء سته و چا دا مثال هم ذکر کړی اشیاء سته و کې چې کوم علت دی په هغې باندې د نس نه تصریح پې نه ده شوي ثابتې به دی قدر و جنس لا تبیع الطعام بالطعام دا مقابله چې ده د دې نه جنسیت ثابتېږي او الا سواء بسواء د دې نه څه ثابتېږي قدر داسې هم خلک وایي بهرحال دوه مسلې ذهن ته رالي یو دا چې دا وصف د علامه وي او دویم دا چې دا وصف کله په نس کې صفا موجود وي نس خو پې مشتمل وي خو کله به طور صیغه او کله به طور صیغه نه وي وګورئ فما دا هغه شی دی جعل علما چې دا ګرځولی شوی وي نشاني علی حکم النس د نس په حکم باندې کوم چې په مقیس علیه کې دی مما دا به د هغه اوصافونه وي اشتمل علیه النس چې نس په بده باندې مشتمل وي کله به طور صیغه او کله به طور صیغه نه وي وجعل الفرع او ګرځولی شوی به وي فرع نذیرا له نظیر د دغه نس چې مراد ترېنه اصل دی نظیر د چا د اصل په څه کې به دا فرع نظیر ګرځولی شوی د اصل جی په حکم کې که نه فی حکمه څه مطلب د هغې کوم حکم دی اصل ابا به د فرع کې وي نو د هغې مثل شو ولې به وي بوجوده ځکه دغه وصف موجود دی د وجې د دې نه چې موجود دی دغه وصف فيه به د فرع کې نو حکم ورته راغلی په ترجمه پوه شولې دا خو بیان رکن شو وهو الوصف الصالح المعدل ما ته لږ متوجه شي دا خبره لږه شان کړکېچنه ده وصف چې دی هر وصف علت مشترکه نه جوړېږي یاد ساتئ اله به وصف علت مشترکه جوړېږي چې دوه صفات پکې وي یو پکې عدل وي یو پکې صلاحیت وي عادل هم وي معدل هم وي او صالح هم وي
نرسی پی وجه سره ځکه د دې وصف مشابهت دی د ګواه شاهد سره. څنګه شاهد په وجه باندې مشهود علیه باندې حکم لګي داسې ده که نه؟ چا خلاف چې ګواهي ورکي د شاهد د ګواهۍ په وجه باغه حکم لګي، او د وصف په وجه په مقیس کې حکم لګي که نه د مقیس علیه والا نرسی پی. مخکې ځو بیا په شاهد کې پکار دا ده چې هغه صالح وي. صالح معنا عاقل هم وي، بالغ هم وي، مسلمان هم وي، آزاد هم وي. دا صلاحیت دی چې دې کې پکې یو صفت هم نه و که نه نو بیا پکې صلاحیت نه وي. او چې کله شاهد کې صلاحیت نه وي نو بیا د سره ګواهي قبلیږي نه، که قاضي قبوله کړي نو صحیح به هم نه وي، فیصله به هم ټیک نه وي. دا صلاحیت شو. بل په قاضي کې عدالت هم پکار دی. شاهد کې وما چا کې شاهد کې څوک پکار دی؟ عدالت، معدل کېدل. یو پکې صلاح واله پکار دی، اخو تیر شو. بل پکې عدالت دی. که عدالت پکې نه وي، عادل هغه چاته وایي چې ګناه کبیره نه کوي او په صغایرو باندې اصرار نه کوي، دته عادل ویلی کېږي. نو که عادل عدالت پکې نه وي نو که قاضي فیصله کوي ټیک ده، کولی شي، خو واجب به نه ده چې ویږي. که صلاح واله پکې نه د سره فیصله نشي کولی، او که چېرې عدالت پکې نه کولی شي خو واجب پې نه ده، نو صالح واله چېرې دا د جواز دپاره شرط دی، هله به حکم جایز وي چې دا پکې. او د عدالت د دې دپاره شرط دی چې حکم واجب شي، چې کله عدالت پکې او په ګواه کې بیا په قاضي واجب وي چې فیصله وکړي. بهرحال مقصدي خبره دا ده چې وصف مشابهت د چا سره دی؟ شاهد سره. شاهد کې څو صفات پکار دي؟ دوه، صالح به هم وي، عادل به هم وي. وصف کې دوه صفات پکار دي، دا وصف به صالح هم وي او دا وصف به عادل هم وي. پوه شوئ پې؟ ها، وصف به صالح څنګه وي، وصف به عادل څنګه وي، دا خبره لږه شان توجه قابله ده. اورئ که نه؟ تم خو نه یاستئ، نو واورئ مولوي صاحب. اول تداره مخکې کې چې وصف به عادل وي. وصف معدل اله کېږي چې دا ته څوک وصف جوړې، دا چې ګران دی که نور انور کې هم ګران دی، انشاءالله پوه شئ به پې. دا ته چې څوک وصف جوړې علت مشترکه د دې څلور صورتونو کې چې کم یو وو بس صحیح وي، که د هغې نه بارو به بنیسي. پوه شوئ پې؟ راځي اول صورت. ته چې څوک علت مشترکه جوړې، دا به بینهی په نس کې علت مشترکه جوړ شوی هم دا. تی چې د کوم حکم د پاره جوړې، بینهی هم د دغه حکم د پاره به په نس کې علت جوړ شوی. خوانې در نه کوم دا ته چې څوک کوم وصف لره علت مشترکه جوړې، هم دقه به علت جوړ شوی په نس کې. نس نه قرآن هم مراد دی، حدیث مراد دی، یاد ساتئ اجمام ته مراد ده. دا موږ بل څه قواعدو کې ویل که اجمام پکې ده، حکمن نس دی. تاسو پوهېږئ؟ اوس راشئ، دا به په نس کې علت وي، بینهی ده. د کوم حکم د پاره ته جوړې، بینهی هغې د پاره وي. لکه راشئ، د پیشو جوټه پاکه، دا حکم دی، د دې علت دی طواف دی که نه دی؟ نو موږ وایو کوم چې سواکن البیوت دی، موږ هدایي کې ویلي دي، کوم چې کور کې اوسېږي ماران وغیره، د هغو جوټه هم پاکه ده. پوهېږئ؟ زید نه زید مکروه به شي، خو پاکه مکروه سره جمع کېږي. بهرحال پاکه ورته ووایه، جوټې څه ده؟ پاکه ده. ګوره حکم حقه شو، پیشو جوټه پاکه، دلته څه وایو؟ د هغې جوټه پاکه، حکم هغه شو که نه؟ او علت یې څه دی؟ جي طواف. نو د سواکن البیوت جوټه پاکه، علت طواف بار بار کور ته ځي راځي. داسې علت هم جوړ کړو چې بیني نس کې علت دی، داسې حکم د باره هم جوړ کړو چې بیني نس کې راغلی دی. پیشو د باره نس کې دغه حکم و که نو، او دغه علت و که نو؟ په دې پوه شولئ؟ دا قسمه هغه معدل کېدل چې دي د وصف، د امام شافعي صاحب موږ سره ماني، دا اتفاقي ده. په دې پوه شو؟ دویم له راشئ، پوهېږئ که نه؟ دا ته چې څوک کم وصف لره علت مشترکه جوړی، نس کې هم دا علت مشترکه وي، د نس نه ثابت دی، هم دا دی. پوه شو؟ البته تی چې کوم حکم له جوړی، نس کې د دې حکم د پاره نه دی، بلکې د دې حکم هم جنس حکم د پاره دی.
خوانې در نه کو یعنی تی چې کوم حکم د باره ثابتې دا حکم او نس کې کوم حکم د باره علت جوړ شوی دی هغه حکم د دواړو جنس یو دی نور یو نه دي حکمونه بدل بدل دي خو جنسي ته چې څوک وصف جوړې په نس کې هم دا وصف دی لکه زه مثال درته بیانوم د ماشوم او د ماشوم په مال کې پلار تصرف کولی شي د هغو په اموالو کې خرڅول اخیستل څوک یې کولی شي پلار او علت د دې تصرف د پلار داسې وایه د ماشوم په مال کې پلار ته ولایت دی د تصرف د دې علت صغر دی دا مسله اجماع نه ثابته ده پوه شوئ په دې دا نس شو اوس راشئ موږ حناف وایو د ماشومي که سیبه وي او که باکره وي ولایت یې پلار ته شته نکاح ورله کولی شي دا هم حکم وویلو علت یې څوک بیانو صغر نو ګورئ الته نس کې اجماع کې هم صغر علت و دلته چې کوم موږ علت جوړو دلته هم صغر علت د بیني هغه شو که نه شو نو موږ چې کوم وصف لره علت مشترکه جوړو دا په نس کې یعنی اجماع کې علت مشترکه دی نه پوهېږئ پې البته الته حکم څه ولایت مال کی او دلته ولایت نکاح کی نو جنس یو دی ولایت دی که نه دی خو به نه وه بدله ده هلته مال کی او دلته وصف پوه نه شولې نو موږ چې څوک وصف جوړو دا په نس کې وصف دی بینه خو موږ کوم حکم د پاره جوړو د هغې هم جنس حکم د پاره دی عمده مثال کتاب کې نور انور کې دی پوه شوئ بې که نه دویم صورت و دریم څه شو ما په خیال چې زه به مخکې دریم دا موږ چې څوک وصف جوړو موږ چې کوم وصف لره علت مشترکه جوړو دا په نس کې علت مشترکه نه دی البته د دې هم جنس په نس کې علت مشترکه دی راولټه شو کوم حکم د پاره موږ جوړو نس کې هم د دې حکم د پاره دی خوانې در نه کو موږ چې کوم حکم ثابتو نس کې هم دقه حکم ثابت شوی دی خو موږ چې څوک علت جوړو نس کې دا علت نه دی د دې هم جنس علت دی نه رسئ بي د دې لپاره مثال خجی تاسو لږ متوجه شئ نس کې دا ده لکه مثال په طور باندې کم سړی چې د یو ورځ شپې نه زیات بېهوشه شي دغه دی که نه داسې وګورئ حیض په حالت کې جنون وایي جنون لیونتوب په حالت کې منځونه ساقط علت یې څه دی جنون علت یې څه دی جنون کې عقل چی کنه کار پرېږدي نو جنون علت دی نس کې دی منځ ته نه ساقط دی دا یې حکم دی صحیح شو اوس راشئ موږ وایو که څوک بېهوشه شو شپږ منځونو یا د دې نه زیاتو کې دا مسله مخکې ویلې وه نو د نن به قضا به نشته ساقط دي پوره دومره وخت یو ورځ نه زیات بېهوش او بس منځونه ته ساقط علت یې څه دی اغما ګوره موږ وایو علت اغما دی حکم څه دی منساقطېدل نس کې وایي علت جنون دی حکم څه دی منساقطېدل نو موږ چې کوم حکم لګولی بیني نس کې لګېدلی منساقطېدل دی که نه دی خو هلته علت جنون او دلته علت څه دی اغما ده خو جنس د دواړو یو دی جنون کې پرده په عقل اغما کې پرده په عقل پرده په عقل بوجه جنون پرده په عقل بوجه اغما جنس یو شو که نه اوس په تعبیر پوه شئ چې موږ څوک وصف جوړو د دې هم جنس په نس کې وصف دی د کوم حکم د پاره موږ جوړو بینی دی حکم د پاره دی اوس هم نه رسئ څو شو درې څلورم نمبر موږ چې څوک وصف جوړو د هم جنس وصف دی موږ کوم حکم د پاره جوړو د دې حکم هم جنس حکم د پاره په نس کې وصف دی ټول هم موږ څوک علت جوړ کو د دې هم جنس علت جوړ شوی په نس کې موږ کوم حکم د پاره جوړ کو د هغې هم جنس حکم د پاره جوړ شوی لکه وګورئ کم یو دی نه که اسقاط الصلاة یعنی الحائض فإن للجنس تاسو ګورئ حایضه ښځه چې ده
دغه نه مون ساقطي. دې علت څوک دی جی؟ دې علت حرج دی، ځکه چې دا کله پاک شډیر منځونه به جمع شوي او دا ټول منځونه کول کې حرج دی، دی کنه دی. حرج او ضرورت کې فرق یې کا، درې فرق پکې دي. حرج د ضرورت په شان درجم نه لري، اگر که ماده د الحاجت تنزل تنزل منزله الضروره به وتا سو تقریر واوري هغه کې بل قصه راشي. خبر حال زین کې کینه وای حایز خزینه منځونه ساقط، منځونه ساقط، ټول من ساقط دا حکم علت حرج بوجه حیز. من وایو لکه دا قیاس کو که څه کوو؟ لږ صبر کوو. كإسقاط الصلاة عن الحيض فإن لجنس ومشقة سفر التأثير. بس من وایو د حایز خزینه من ساقط دا حکم د دې علت جی حرج او نس کی راشي. نس کی وای د مسافر نه 2 رکعات ساقط 4 رکعات ولا منس کی علت حرج. اوس وګورئ نس کی من ساقط دے پورانا نیم او علت ولا ګرځول حرج او اغا حرج بوجه سفر. من وایو د حایز نه من ساقط اغا شان مکمل نه جنس یو شو اسقاط اگر که بدل دلته 2 رکعات دلته پورا او الته علت سو حرجو خو بوجه سفرو او دلته حرج دے بوجه حیز دے. نو حرج جنس کی یو شو، اگر کنه وای بدل ده به. نو څلورم قسم کم یو شو چې موږ څوک وسب جوړ کړي د دې هم جنس وسب دې بنس کی موږ کوم حکم د بار جوړ کړي دي د دغه حکم هم جنس د بار بنس کی وسب دغه حکم نس کی موجود دی. پوه شولې پی وسلور کم شو څوک چې موږ علت جوړ کړي هم دا علت دی وسب علت یو شی دی کنه د کوم حکم هم د بار جوړ کړي هم دغه حکم د بار دې بنس کی. من چې کوم علت جوړ کړی دی د کوم حکم د پاره هم دقه علت د بنس کې خود دغه حکم د جنس د پاره من چې دی خبره لکه من چې کوم وسب علت جوړ کړی دی کوم وسب هم جوړ کړی دی پنس کې د دې هم جنس وسب علت جوړ شوی دی. من چې کوم حکم د پاره جوړ کړی بینی دی حکم د پاره دی. من چې کوم وسب علت جوړ کړي وسب هم جوړ کړي د دې هم جنس وسب په نسب نس کې وسب دی. موږ چې کوم حکم د باره جوړ کړي د دې حکم د هم جنس د باره دی. پوه نه شئ دا خلک زی وشو نو څه وایي لري کده وهو الوصف الصالح دا وصف دی چې هغه کې صلاحیت وي المعدل ورسره بکی عدالت ثابت وي. اوس عدالت لف نشر غیر مرتب کوي معدل را مخ کی کئی معدل کم دے بظهور اثره هغه دا چې د دې وصف اثر بظاهر شوی وي فی جنس الحکم. خیالم دې کنه د دویم صورت وای په جنس د حکم کې کوم حکم یادې المعلل هغه حکم یادوم د چا چې علت بیان شوی به په دې وصف سره د چا چې دا وصف علت بیان شوی دی دا خدا معدل ټول قسم غدي کې وکړلې. ونعني بصلاح الوصف ملائمته ما تلک برغوري شی به پورا کو اگر چې زیارت ورځ ده وصف صلاحیت سمانه ده دا سان ده کتا ټول برغوري الک وصف بصالح وی د دې معنی ده چې دا څوک موږ وصف جوړو علت مشترکه جوړو دا بداسي وصف علت مشترکه وی چې نبی له سلام یا سلف بدا وصف علت مشترکه جوړ کړی دا غیر سره به موافق وي دسی وایا موږ چې څوک علت او وصف جوړو دا به موافق وي دا وصف او علت سره کوم چې نبی له سلام جوړ کړي سلف او صحابه او تابعین او مجتهدین جوړ کړي ونه رسیدي پی او کوم دسی یو علت او وصف علت جوړ کو وصف هم جوړ کو چې هغه دا غیر سره موافق نو به مولا اعتبار هم نه وای شپی متوري. ونعني بصلاح الوصف او منقص کو چې وصف د صالح وي بدی لفظ سره ملائمته هغه دا چې دا وصف به ملائم وي یعنی موافق به وي د نبی علیہ السلام د سلف د وصف سره وهو ان يكون على موافقه العلل المنقوله. ور خپل خبره کوي هغه دا چې دا وصف دا به وي
على موافقة العلل موافق دا غیلتن سرا المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم کم علتن چی نقل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا وان السلف ید سلفنا رحمهم الله ید صحابونا كقولنا في الثيب الصغير. تاسو پوه شوي کنه اوس ما ته لږ متوجه شي یو مثال وایو. موږ د حنفو رای دا ده چې پلار ته ولایت د ماشوم په نکاح باندې اله دی چې صغر وي. علت یې څوک دی او حکم څوک دی؟ ولایت اجبار ورته وایي. کا زه اجبار ورسره وایي د تقسیم بس ولایت انکا دغه نکاح کول. امام شافعی رحم الله وی نه جی علت د دې بکر دی صغر نه دی. او به څلور صورتونه ذهن کی نور کی ذکر کړي چې باکرم وی صغیره وی دواړه وی ولایت پښتا، ثیبه وی او بالغه وی دواړه وی نشته پی، او چې صغیره وی او باکره وی مونږ وی شته پی، ثیبه وی مونږ وی شته پی صغر دی او وی نشته بکر نشته، او که بالغه وی باکره وی هغه وی شته بکر شته مونږ وی نشته صغر نشته. هرحال مونږ علت څوک جوړو؟ صغر. دا مونږ چې څوک علت جوړو توجه دا داسې علت دی چې د نبی علیہ السلام د سلفو د علت سره موافق دی. ولی تاسو وګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې د پیشو د جوټې د بار علت څوک جوړ کړي دی؟ طواف. او دا مونږ دلته علت څوک جوړ کړو؟ صغر. دا دغه سره موافق دی. تا وې څنګه موافق دی؟ تاسو به ذهن کې وایي کنه نه وایي ذهن کې کني وایي خو چې زم څه نه وایم وایي کنه نو بس غوږ شي وته بای دا طواف علت زکه دی چې دا پیشو بار بار کوړ تزي راځي کنه نو کچری منګي جوټه نه پاک کو حرج بشي نو دا طواف چې دی کنه دا حرج پیدا کوي. نو حرج په وجه طواف علت جوړ شوی. د چا په وجه؟ حرج په وجه نه رسي پی د حاجت حرج مشقت په وجه باندې څوک علت جوړ شو؟ طواف. اوس راشي منګه علت تلته څوک جوړ کو؟ صغر. کچری منګه بلار ته ولایت ورنو کو په صغیره باندې نو صغیره خو نه پوي اک نکاح کوي په حرج کې و غرزيږي نو التم د حرج په وجه صغر علت جوړ شو. دلته د حرج په وجه طواف الته منګ چې کومه مسله کوي کې د حرج په وجه ضرورت په وجه صغر نو موافق شو کنه شو؟ یعنی د علت کم بنیاد د غدواړو یو شو. دقه طویل کېږي موافقت او صلاحیت. زه خو به پوه شم چې تاسو به څه حسابي وته وګورئ کم دې تور رسیدلو که قولنا فی الثیب الصغیره لکه قول بثیب صغیره کې انها تزوج د دې بنکاح کېدل شکرهن جبرن ولایت اجبار دې ته وې دا بل ان شاء الله هدايه کرا شکایت لانها صغیره منګ علت دا بیانو چې دا صغیره ده صغر علت ده. فاشبهت البکر مشابه شول د باکری صغیره سره هغه باندې ولایت زکه چې هم صغیره و دې معنی دې زکه دام صغیره ده باکره دی نه کنه. فهذا تعلیل د من چې کوم علت وصف بیان کو نو دا تعلیل دی یعنی دا علت بیانول دی به وصف بداس وصف معنی ملائمین چې هغه مناسب دی د حکم سره بالکل مناسب دی. دا دام ویلې شو چې د حکم منافی بم نه یو د صحابه د نبی علی السلام د صحابه او د سلف سره موافق می دواړه بوي چې د حکم بچم نه وي منافی الته د نور کې آبی وي آبی بم نه یو د حکم سره ور سره د سلف د نبی علی السلام د سلف د وصف سره موافق وي. لکه تاسو ویلی کنه خزو خاون کې چې یو مسلمان شي امام شافعی رحم الله وی نفس اسلام باندې نکاح ماته ځکه یو کافر دی بل مسلمان دی. هم څه وایو چې دوړو کې یو مسلمان شو بل باندې به عرض اسلام وکړو باندې اسلام راوړی کنه ک انکار وکړو اباع عن الاسلام ورته وی به بنکاح ماته وجداد چې هغه نسبت هغه او علت د حکم څوک جوړ کړو؟ اسلام. حکم تفریقه د نکاح ختمول هو علت ول څوک جوړ کړو؟ اسلام. اسلام خو وی اسلام خو محبت راولي تفریقینا لم تر للمتحابين مثل النكاح. عبد الله بن عباس نے فرمائی دو مناکحین کی چې کوم خزا غون کی چې کوم محبتي داسې محبت بچیرته مینه نه انور د دروغ وي اشرامی تو بي تاسو پیږي کنه. بهرحال دا خو تفریقی ختمی او ته
دا تفریقې دپاره علت جوړې دا خو داسې علت دی داسې وصف دی چې ابي د حکم دی هرسې به او موږ څه وایو عرض اسلام وکا نو انکار اسلام اوس تفریقې سبب صحیح دی او بل هغې سره سره سم دی موافق هم دی نو مولوي صاحب وصف اله صالح وي دا ټکې مې شروع کې نه ویلی چې یو خو د حکم نه آبي نه وي او دویم چې د نبي علیه السلام او د سلفو د وصف سره موافق وي اوس پوه شوي ورته وګورئ لأن الصغر مؤثر في ولاية المناكح ځکه صغر دا مؤثر دی په ولایت د مناکحو مناکح د چا جمع ده بدې کې نور انوار کې ردم دی کا وای دا شی ټیک نه دی کړی من کو هغه جوړیږي نه که مفعول او د مفعول جمع بدې وزن راځي نه مخکې راځي لما د دې وجنا يتصل به ځکه متصل کیږي د صغر پورې من العجز عجز التم طواف کې دا مسله ده تاثیر الطواف كتاثیر الطواف بیا وورئ لأن الصغر چرے مولی صاحب دا مؤثر دے پہ ولایت دا مناکحو کی تاثیر الطوافی نو صغر اثر کی پہ ولایت کی لکه څنګه چې اثر طواف کی پچا کی شی جوٹا دی پاکوی لما دا غشی دا پارا دا طواف علت دے و اثر کی یتصل به لما دا غ وجنا دا دسی وای لما دا غ وجنا دا طواف اثر کی علت دے یتصل به کم شی چې متصل کیږي به دی طواف پورې هغه څوک دی من الضروره یعنی ضرورت د وجه طواف مؤثر دی نو حرج د وجه صغر مؤثر دی د عبارت باندې پوه شوي که نه لأن الصغر صغر چې دا مؤثر دی پچا کې په ولایت د مناکحو کې ولې دی وجه د دې څه ده لما د هغې حرج په وجه باندې يتصل کم چې متصل کیږي به د صغر په وجه باندې من العجز عجز حرج تاثیر الطواب لکه څنګه چې طواب مؤثر دی لما دا غ څه په وجه چې متصل کیږي طواب پوری من الضروره من العجز من الحرج ټول یو شو پوه شوي که نه پوهېږي فی الحکم په چا کې مؤثر دی په حکم کې خداغي حکم هغه ولایت نکاح ده او د دې حکم سقوط د نجاست دی المعلل هغه حکم د چا چې علت بیان شوی دی به په طواف سره فی قول علیه الصلاة والسلام کې بیان شوی دی الهرة لیست بنجسة انما هي من الطوافین والطوافات علیکم ولا يصح العمل الکه ما ویلو شروع کی چې کله پکې صلاح نو وصف کی ګورې به وصف نشه جوړولې وای صحیح نه دی عمل کول بالوصف په وصف معنی چې د دې په وجه د مقیس نه مقیس علی نه حکم روالی او مقیس ته ویسی دا عمل جایز نه دی قبل الملائمه کله چې موافقت نوی د سلف او د نبی علیہ السلام د وصف سره او ابي بنوي ځکه بیا صالح نه دی لانه امر شرعي ځکه وصف دی صالح وي دا یو امر شرعي دی او امر شرعي کې دا حکم دی چې شریعت موافقو د نبی علیہ السلام د سلفو الا به ول اعتباري کني اعتبار به ورلا نوي پوه شوي کنه به